بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل: فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين. دي بارك خبر شروع إمام شنقيطي رحمه الله كتاب لكلي منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. په قرآن کې مجاز نشته او کوم علماء چې دعوه کړې ده چې قرآن کې مجاز شته تغید د دلایلو نه جواب کړي. نو په دې فصل کې په دغه کسانو باندې رد ده کوم چې د مجاز قائل قرآن کې د ټولو نه مخکې منطقي تور سره رد کړي او به وروسته دا خبره ثابت کړي ده چې ټیک د عربی کې مجاز شته لیکن قرآن کې دا مجاز نشي کېدلی. نو اوس دا وایي چې تاسو دا خبره کوي کل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن. کوم شی چې په عربی کې جایز دی هغه په قرآن کې جایز دی. یعنی عربی ژبه کې مجاز شته دی، قرآن کې مجاز شته دی، ځکه قرآن خو په عربی ژبه کې. نو منطقي جواب کوي. منطقي جواب دا دی چې دا تاسو چې دا خبره وکړه کنه چې کل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن، دا کلیه ده او دې ته کلیه مصوره وایي. منطق کلیه مصوره د سور نه د سور دیوال ته وایي. د کومې جملې په شروع کې چې کل لفظ راغلی یا بعضو لفظ راغلی هغې ته مصوره وایي. نو دوی ویل کنه کل ما جاز في اللغة العربية، هغه شی چې په عربی کې جایز جاز في القرآن، قرآن کې جایز. دا کلیه شو او مصوره شو. نو شنقیطی رحمه الله وایي چې دا صحیح نه ده. دا کلیه ستاسو جزئی طور سره صحیح ده او کلی طور سره صحیح نه ده، ځکه منطقیان ویلي دي چې کله د کلیه مصورې اجزا او دیوالونه کاذبي او یا د کلیه موجهه جهتونه کاذبي، نو په دې صورت کې ته کولای شي چې هغه باندې د کذب حکم ولګي او دا وایي چې دا کلیه صحیح نه ده، دروغ ده. تاسو چې وایي چې کل ما جاز په لغت العربیه شی چې په عربی کې جایز نو په قرآن کې هم جایز، ځکه قرآن د کلیه غلطه ده او د دې دروغ جنواله درته ثابتوم. هغه څنګه ثابتې ګوره. هغه دا وایي چې مثلا تاسو دا وایي چې المجاز جائز في اللغة العربية، مجاز عربي ژبه کې جائز. نو وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن، او ارغه څه چې په عربی کې جایز نو قرآن کې هم جایز دي. دا دوه مقدمه شو، صغرا شو او کبرا شو، او نتیجه سره وته نو المجاز جائز في القرآن چې مجاز په قرآن کې جایز. دوه مقدمه شو یو نتیجه ده. لکه اولنی درس کې موږ دا خبره کړې و چې کله منطقي نتیجه راو باسي دوه مقدمه ورته دي، دوه مقدمه دلته. اوس امام شنقیطی وایي چې ټیک دا د مقدمه صغرا تاسو سره موږ منو. تاسو دا ویل کنه چې المجاز جائز في اللغة العربية، دا مقدمه صغرا ده چې مجاز په عربی ژبه کې جایز، دا در سره موږ منو. خو دا نور خبرې سره نه منو. مثلا دا وایي چې المجاز جائز في اللغة ولكن لا نسلم الكبرى، دا دویمه مقدمه نه منو. دویمه مقدمه سره وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن، هغه څه چې په عربی کې یعنی په عربی کې مجاز جایز دی نو قرآن کې هم جایز دی. دا مقدمه سره نه منو. ولې نه منو؟ ځکه وایي موږ سره یو بل مقدمه ده چې هغه د دې نقیض ده، هغه صادقه ده او د ستاسو مقدمه کاذبه. ځکه منطقیان وایي دا ویلي دي چې د کلیه موجبه نقیض جزئیه سالبه. اوس کلیه موجبه څه ته وایي؟ کلیه موجبه مثبت جملې ته وایي. لکه دلته تاسو ګورئ دا مقدمه کبرا دا دلته موجبه ده. موجبه ځکه ده چې حرف نفي پکې نشته دی. کل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن، دا مقدمه کبرا ده او موجبه ده. نو د دې نقض او برعکس چې موږ راوباسو کنه نو جزئیه سالبه به راوباسو. جزئیه سالبه سره ابا موږ داسې جزئیه هغه جملې ته وایي چې د بعض لفظ پکې راغلی. نو موږ به داسې وایو چې بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز. عربي ژبه کې بعض شیونه جایز دي او په قرآن کې جایز نه دي. دا وګورئ موږ جزئیه راوړل او جزئیه سالبه ده. سالبه دا مطلب چې منفي. دلته ویل کنه ليس بجائز په القرآن. کومه جمله کې چې د بعض لفظ راشي د ليس لفظ راشي هغه ته جزئیه سالبه وایي. نو جزئیه سالبه سره موږ هغه موجبه کلیه رد کړل. نو دا چې کله رد کړل نو زمونږ جزئیه سالبه صادقه او دا به موږ ثابت هم کو چې جزئیه سالبه دا صحیح ده، ځکه په عربی ژبه کې بعضی سيزونه جایز قرآن کې جایز نه. نو تاسو دا خبره کول چې په قرآن کې هغه ټول سيزونه جایز دي، مجاز هم په قرآن کې کېدلی شي چې عربی کې جایز. دا مخکې وایي موږ دلایل سره ثابتو چې ډېر سيزونه په شعر کې مثلا جایز دي، لکه مخکې براشي انواع
تحسین چې کوم دی او رجوع په بلاغه کې یو باب نو دا خبره. اوس دا وایي چې موږ دا جزئیه سالبه ویل کنه چې عربی ژبه کې بعضی څیزونه جایز دي خو قرآن کې نه دي جایز. د دې لپاره درته زه دلایل ذکر کوم. دلایل دا دي په لغت کې د بلاغې د علماو په نسبت باندې بعضی څیزونه مستحسن دي. مثلا مجاز هغه ښه ګڼي خو دا په قرآن کې ممنوع دی. دغه شان د بلاغي علما یو بل شی دغه ته رجوع وي او د بدیع معنوي د انواعونه دی الرجوع، لیکن په قرآن کې رجوع جایز نه. رجوع دې ته وایي چې یو کس ته په غلطۍ کې یو خبره وکړي او بیا ته د هغې نه رجوع ذهن کار نه کوي، مثلا شراب یې څښي، دماغ بالکل کار نه کوي، یو خبره وکړله او بیا ته ترې راواپس شو. د دې وایي مثال درته ذکر کوم. حالانکه دا شی په بلاغه کې مستحسن شی خلک یې ښه ګڼي او دې ته نوم هم ورکړی، رجوع نوم یې ورته ورکړی دی، لیکن دا په قرآن کې جایز نه دی. ځکه دا کېدلی نشي چې مثلا په الله باندې حیرانتیا راشي او یا ته غلطي وشي. الله تعالی خو عالم الغیب. نو مثلا دا شعر دی: قفل بالديار التي لم يعفها القدم فلا وغيرها الارواح والديم. د کورونو خواته ودرېږه چې زوړوالي خراب کړي نه دي، د هغې آثار یې ختم. یو ځل یې نفي وکړله چې آثار یې زوړوالي ختم کړي نه دي، لیکن بیا بلا وغيرها الارواح، هواګانو بدل کړي دي. اول ویل چې تبدیلي پکې نه راغلې، بیا ویل تبدیلي پکې رجوع. نو دا خبره کړې ده چې بلا وغيرها دا نقیض او عکس دی د لم يعفها القدم دپاره، ځکه لأنه قال الكلام الاول من غیر شعور. اولنۍ خبره کړې او شعور یې نه په هغې وخت. ثم ثاب الیه عقله فرجع الى الحق، بیا ورته عقل راواپس شو، حق طرف ته رجوع وکړل. او هذا بلیغ فی اظهار. کم کس چې د محبت اظهار کوي، کم شاعر، نو هغې د رجوع چې دی دا استعمالی. ځکه هغه حیران شي کنه کله چې د خپل محبوب کورونه ویني. حالانکه ولا شک ان مثل هذا لا يجوز في القرآن رتن. دا سيزونه په قرآن کې جایز نه. به د رجوع نور مثالونه ذکر کړي. بهرحال دای ثابته کړي ده چې رجوع په بلاغه کې جایز ده، لغت کې جایز ده، قرآن کې نه نشي کېدای. دغه شانته یو بل قاعده ده چې په عربی کې جایز ده. هغه دا ده چې حقیقت بیانول د ټوکو په قالب او چوکاټ کې. یعنی مثلا ته یو چاته د هغې حقیقت بیانې خو خبره ورته داسې وکړي چې هغه پوه نشي، هغه داسې محسوسه کړي چې دا ما سره ټوکې کوي. مثلا دا شعر یې راوړلی چې تمیمي کس راشي او فخر کوي ستا خواله راشي، نو ته ورته ویو چې د فخرونو نه تېر شي. دا راته ویوه چې تاسو چې هغه خادمه یو ضب هغه څنګه چې دا ګوره حقیقت یې. حالانکه ضب خوړل دا یو عیب دی، خپل عیب یې ورته بیان کړي چې تاسو تمیمین دا خورئ، نو ته څنګه فخرونه کوې زما؟ داسې یو مزاح کوي. ایراد الجد فی قالب الهزل، حقیقت بیانول د هزل په چوکاټ کې، ټوغو په چوکاټ کې. او دا شی خو قرآن کې جایز نه دی، ځکه انه لقول فصل وما هو بالهزل. قرآن ټوغې نه دي. دغه شان دی نه پس دا خبره کوي چې بلاغه کې حسن التعلیل دا یو قاعده ده او د دې 4 اقسام. دا په عربی کې جایز حسن التعلیل دی ته. حسن التعلیل په بلاغه کې دا په علم البیان علم المعانی کې راځي او دې ته بدیع معنوي وایي، خو دا قرآن کې جایز نه. او د دې 4 اقسام. اولنۍ قسم یې دا دی چې ثابت او علت به ظاهر نه غیر ظاهر. دویم قسم دا دی چې ثابت او علت ظاهر. دریم قسم دا دی غیر ثابت او ممکن. څلورم قسم غیر ثابت غیر ممکن. دې 4 انواع د پاره مثالونه ذکر کړي. دا اولنی مثال چې یو شی وصف خو ثابت دی او علت ظاهر نه دی. دغه مثال راوړل. مثال دا راوړل دی چې ابو طیب د یو کس صفت بیانوي چې ته ډېر سخي سړی او ورېځې تا سره حسد شروع کړی، هغې باندې تبه راغلې، د هغې تبې د وجې د هغې نه خولې را روان. دا وګوره وصف خو دلته ثابت دی او غیر ظاهر العله دی. وجه دلته خلکو ته نه معلومه په عرف کې، ځکه خلکو ته دا پته نشته دی چې د ورېځې نه دا اوبه رابېږي، دا د څه وجې نه رابېږي. دا ډېرو خلکو ته معلومات نشته. دا شعر کې وایي لم تحکنا الک السحاب وانما همت به فصبيبها الرحضاء. دا وایي چې دا بدیع معنوي دی د بلاغینو په نسبت باندې، لیکن قرآن کې داسې دروغ دا جایز نه دي چې پکې واقع شي. ځکه دې شعر کې د کس دعوه کړې ده چې په ورېځو باندې تبه راغلې ده د غیرت د وجې. ځکه ورېځ ته چې کله پته ولګېدله چې ته دومره سخي انسان، هغې نه خوله راووت غیرت د وجې. دا د اولني مثال چې وصف ثابت دی، دلته ورېځې له یو وصف ثابت چې دا اوبه را او علت غیر ظاهري. دویم مثال چې علت ظاهري او وصف هم ثابت دی او علت خلکو ظاهر دی. ځکه خلکو ته دا پته ده مثلا یو کس خپل دشمن وجني، څه وجې وجني چې ځان ته خلاص. لیکن دلته د شعر کې همدغه علت پرېښی دی. حسن تعلیل هم دې ته وایي چې شاعر معروف علت پرېږدي، هغه ذکر نه کوي، غیر معروف علت ذکر. دلته د شاعر ویلی دی چې دا کس خپل دشمنان د دې د وجې وجني چې سپو له خوراک برابر، سپو سره واده کړی ده چې تاسو له به خوراک برابر، دغې وعدې خلاف نه. حالانکه دا خو څه علت نه دی. علت خو دا چې دشمن سره دې وجې وجني چې هلته دغه ځان ته
اخلاص هغې د شر نه ځان. دا وصف دلته ثابت دی او علت هم خلکو ته ظاهر دی. ما به قتل اعاديه ولكن يتقي اخلاف ما ترجو الذئاب. دریم قسم چې وصف غیر ثابت خو ممکني، لکه دلته شاعر ویلي چې هغه کس مخاطب کړی دی کم چې چغلخوري کوي او د شیطانی خلکو ته. ټیک دا زموږ سره د احسان والا معامله نه کې بد را سره کوي، دا ستا بد زموږ دپاره دوايي ده، ځکه ستا د دې بدو د وجې ما ته چې کله پته ولګېده زموږ شیطاني کې مونږ خبرې خلکو خلاف خلک مونږ او د هغې مبرانې پیدا شي. ما جړه پرېښېده چې جړه مې پرېښوده دا زما دپاره پیدا شو، دا زما دپاره پیدا په دې باندې شوه چې زه نه جاړم نو زما سترګو یا واشیا حسنت فینا اساءته نجا حذارک انساني بره. نو دلته اوس دا وصف غیر ثابت ځکه په معاشره کې څوک د واشي صفت نه خو دې وصف غیر ثابت شو. ممکن څنګه دی؟ لکه وجه وله بیان کړي، یعنې دا کېدلی شي چې ته یو کس تا سره بد کوي او د هغې بدو ته ته ښه ووایې ما سره کوم بد کوي دا ښه کوي، لکه وجه وله بیان کړي چې کله بد سړي لکه ابوبکر رضی الله عنه ته الله تعالی دغه خبرې وه چې وتحسبون تاسو ګمان کوئ چې دا شر دی چې عایشه باندې خلکو ته، لیکن دا ستاسو دا خیر دی، بل هو خیر لا تحسبوه شر بل هو خیر. بهرحال دا قسم حسن التعلیل چې دی دریم قسم دا په قرآن کې جایز نه دی خو په عربۍ کې جایز دی. دغه شان څلورم قسم چې وصف غیر ثابت خو غیر ممکني. دلته دا خبره کړې ده ولو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد تطق. جوزاء په اسمان کې یو جانب دی، هغې نه ګرد چاپېر ستوري. دلته د شاعر مطلب دا دی چې زه د چا صفت بیان دومره عظیم سړی چې هغه جوزا اراده کړې ده نیتې کړې چې د خدمت وکړي، هغه نه چې د جوزا نه چې دا ستوري ګرد چاپېره راتاو شوي دي، دا دلیل دی چې هغې نیت دی چې د دې سړي خدمت وکړي، حالانکې دا غیر ممکنه ده. جوزا څنګه د یو چا بأن الجوزاء ناوي لخدمة وأن القول التي هل معروف بنطاق أنها نطاق شدة عليها لعزمها على التشدد لا يجوز وقوع مثله. قرآن کې جایز همدا خبرې کړي دي چې مثلا د حسن التعلیل څلور اقسام په علم البیان کې یا په لغت کې خدا جایز وای دا ثابته شوه چې بعض ما يجوز في اللغه لا يجوز، بعض شیونه په لغت کې جایز، مجاز په لغت کې ټیک د جایز، قرآن کې خو نشي جایز. دا خبرې بیان کړي او د دې نه پس نور دلایل هم ذکر چې په قرآن کې از نشته.